بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر بخښونکی او مهربانه ده. زموږ او ستاسې موضوع د نن اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه اسکیمیک ناروغي. The ischemic heart disease is a group of clinico-pathologic condition in which there is imbalance between oxygen supply and demand to the myocardium causes relatively ischemia. مطلب د اسکیمیک ناروغي د زړه ناروغي چې ده دا یوه مجموعه ده د کلینیکو پیتالوژیک عملیو یعنی بدلونونو په کوم کې چې د اکسیجن د رسیدلو او د اکسیجن د ضرورت په منځ کې د مایوکارډیل حجرو ته چې کوم خلالت راشي یعنی کوم کموالی زیاتوالی راشي، یعنی مطلب چې د مایوکارډیل حجرو ته یا مایوکارډیل سیلز ته چې د اکسیجن سپلای کمه وي مګر د اکسیجن ضرورت زیات وي، یعنی په دې بیلنس کې چې کله د اکسیجن یعنی رسیدل کم شي مګر ضرورت زیات وي، په عین حالت کې اسکیمیک هارت ډیزیز منځته راځي. causes relatively ischemia چې وجه کېږي یعنی سبب کېږي د دوامدارې اسکیمیا. که دلته موږ وګورو مثلا د اکسیجن سپلای یعنی رسیدل، که چېرته بل خواته موږ وګورو د اکسیجن ضرورت، په دې حالت کې د اکسیجن رسیدل یا سپلای کمه راځي، کمه وي مګر د اکسیجن ضرورت هغه زیات وي، یعنی په نرمل حالاتو کې مایوکارډیل حجرې هسې هم موږ پوهېږو چې مایوکارډیل حجرې یا مایوکارډیل سیلز دوی ډېر سخت کار کوي، یعنی ډېر زیات اکسیجن ته ضرورت لري ځکه تر څو چې دوی یو مستقیم کنټریکټیلیټي یعنی کنټریکشن ولري تر څو وینه پمپ کړي د بدن ټولو برخو ته. نو په نارمل حالاتو کې هم مایوکارډیل حجرو ته یا مایوکارډیل سیلز ته د اکسیجن زیات ضرورت وي. مګر کله چې په دې حالت کې چې د مایوکارډیل حجرو ته د اکسیجن رسیدل کم وي او د اکسیجن ضرورت زیات وي، نو په عین حالت کې ریلیټیولی اسکیمیا منځته راځي. څه شی منځته راځي؟ اسکیمیا. چې عموما وجه اتروسکلیروټیک پلاک، چې عموما وجه یې ګوره په شریانونو کې یعنی آرټریز کې، عموما په کورونري آرټریز کې د هغوی چې کوم انټیمل برخه ده یعنی د نننۍ برخه ده لیومنې ده، په هغې کې د اتروسکلیروټیک پلاک یعنی یوه د چربي غوټه چې موږ ورته ویلی شو یا اتروسکلیروټیک پلاک رامنځته شي، نو په عموما ډول د دې شریان چې کوم لیومن ده یا انټیمه ده دغه یا خو په مکمله ډول بنده شي او یا هم په څه مقدار بنده شي خو په څه مقدار وینه په کورونري آرټریز کې سپلای کولی شي،
چې عموما د دې وجې څخه اسکیمیک هارت ډیزیز منځته راځي. دوهمه خبر چې ډیره مهمه ده هغه داسې وایي ischemic heart disease is number one leading cause of death in USA and other industrialized countries. All around the world, every minute one person dies due to ischemic heart disease. یعنی ischemic د زړه ناروغي چې دا یو له مهمو وجو نه ده چې مرګ پیښی په امریکا متحده ایالاتونو کې او یا نورو پرمختللو یا انډسټریلایزډ هیوادونو کې چې په ټوله نړۍ کې هر منټ بعد یو انسان د اسکیمیک هارت ډیزیز له وجې څخه مري. نو ډیره مهمه ناروغي ده چې په دې سره باید موږ او تاسو ټول ځان پوه کړو. بله خبر کې ده in ischemic heart disease not only there is decreased oxygen supply to the myocardium but also there is decreased nutrient supply and decreased washout of metabolic waste. مهمه خبر دا ده چې په اسکیمیک هارت ډیزیز کې صرف دا نه چې مایوکارډیل حجرو ته په کمه اندازه اکسیجن رسیږي مګر په مایوکارډیل حجرو کې په کمه اندازه سره ویسټ پروډکټس چې دي هغه هم بهر ته راوځي ځکه چې د وینې سپلای هلته کمه وي اسکیمیا وي نو صرف دا نه چې صرف کم اکسیجن رسیږي مګر metabolic waste products elimination gonna be also decreased. څلورمه خبر ډیره مهمه چې هغه دغه ده isolated hypoxemia یعنی simple hypoxemia versus ischemia. دا دوه د پیثالوژي لغات دي. یو د اسکیمیا بل د simple isolated hypoxemia یعنی د دوی دواړو ترمنځ توپیر څه شی ده؟ hypoxemia یو د موږ سره اسکیمیا یو د simple isolated hypoxemia. نو د دوی دواړو ترمنځ توپیر په څه شي کې ده؟ ګورئ په اسکیمیا کې د وینې سپلای یا موږ ویلی شو چې بلډ سپلای یو ارګن ته یعنی د بدن یوې حصې ته یا خو ټوټلی هغه بلاک وي یعنی هغه ارګن ته بیخي بلډ سپلای کیږي نو هغه هایپاکسیک شي بیا چې ورو ورو بیا له منځه ځي او یا هم decreased blood supply وي یعنی د وینې رسیدل یا سپلای چې کومه وي هغه کمه وي چې په اخره نتیجه کې اسکیمیا منځته راځي چې هغه ارګن بیا په کلر اسکیمیک کیږي او له منځه ځي. بل د موږ سره سمپل آیسولیټډ هایپوکسیمیا. ګوره په سمپل آیسولیټډ هایپوکسیمیا کې بلډ سپلای چې کوم وي یعنی د بدن یوې برخې ته د وینې رسیدل هغه کمپلیټلی نارمل وي
یعنې د وینې په رسېدلو کې کوم مشکل نه وي، یعنې بلډ سپلای چې کوم وي هغه کمپلیټلی نارمل وي په سمپل آیسولیټډ هایپوکسیمیا کې.